رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې و جنت ته هغه سړی نه داخليږي چې اسقال الذرتين تکبر یې پزړه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال الذرة كبر. دا الله رسول فرمایي و جنت ته باغ څوک داخل نسی پزړه کې مثقال الذره تکبر پزړه کې ویلوی پزړه کې واب جنت نسی داخل. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال الذرة من ایمان او نسب داخل جهنم ته کس د پزړه یو مثقال ذره ایمان وي. صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم مش خوش جامع کالی خوشو شوټ یا بوټونه خوشو آیا دام کې بردا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمس الناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خوش شایست او پاکی ده الله تعالی هم شایسته خوشوي لیکن تکبر هغه د مسلمان حق په عمل کوي. د تکبر یو څو علامې د توایم د تکبر او د لوی اول علامه ده چې په رب مسلمان ته سلام نه اچي څوک چې چاته سلام نه اچي د اول د تکبر علامه پر استا. دوم علامه ده یو مسلمان ته پسپک نظر کتل. دریم علامه د تکبر ده چې مسلمان ته پیغور وکول. څلورم علامه د تکبر ده چې مسلمان باندې خندل مسلمان باندې څوک خاندي د تکبر علامه. کم سړی چې غواړي زما مرتبه دي غټه سي هغه دي عاجز کوي. د تکبر غټه علامه ده چې څوک چاته سلام نه تر ټولو اوله ګناه تکبر هغه شیطان کړي چې دوول زبا حضرت آدم علیه السلام ته سجده کو هغه دي د خاور بيدا کړی د زړه د اور بيدا کړی پر د باندې ته مرتبه زیات نو اول تکبر سیدا هغه شیطان کړي اوله ګناه هغه تکبر ده. ایز ما ورونو باید مقتاس لوی و نه تکبر و نه